بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو لب خان شیرپوسټ ستاسو په خدمت کې حاضر دی. کتونکو نن به په هغه علمي او روحاني دستوره باندې خبرې اترې کوم چې په دارالعلوم نعمان یا عثمانزی کې شوې ده او په دغه کې په زرګو خلکو ګډون کړی او 1050 عالمان نن فارغه شو. دې کې د دیر، سوات، افغانستان او بیا ورسره د پښتونخوا د نورو ضلعو چې کوم دی نو شامل و. دغه شانتې حافظان او مفتیان پکې هم فارغه شو. دغه کې کوم تقریب وشو، د دغه تقریب مشر مېلمه چې کوم دی شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس صاحب چې د تعارف محتاج نه دی، ستر علمدین زموږ د دغه ضلعې سره تعلق دی او د دغه دستوري چې کوم دی نو هغه مشر مېلمه و. دا د کوړي نه پس چې کوم دی دویمه لویه دستوره ده، یعنی دویمه لویه دستوري سره سره دویمه لویه مدرسه ده او هر کال چې کوم دی د دې نه دغه زر 1500 عالمان چې کوم دی نو فارغه کیږي. دې کې داسې په موقع باندې 4.5 پورې عالمان یعنی طالبان چې کوم دی هغې شپې کوي. د 1500 نه زیات چې کوم دی په دې کې زده کړه کوي. دا کال 1940 نه مخکې د دې بنیاد ایښودی شوی. مفتی حسن جان صاحب د دې محتمم دی. د شیخ صاحب او د مفتی صاحب د دغه خدماتو او د دغه مدرسې د لویوالي په وجه باندې نن په دغه دستوره کې خلکو په یو هیډ سره په لکو روپۍ چانده وکړله او هغه چانده دې دپاره وشوله چې یاره په دغه کې تعمیراتي کار روان دی په دغه مدرسه کې او بیا د ټول کال حساب کتاب چې کوم دی نو محتمم مفتی حسن جان صاحب هغه ولس ته وړاندې که. نو نن چې کوم خلک راغلي وو په هغې کې بیا ډي پي او 400 سهیل خالد، ډي اس پي سی ټي احسان شاه او اس ایچ او سی ټي جوهرشید خان، د هغې شکریا ادا شو. شکریا به ولې نه ادا کېدله چې کوم د ټرافیک نظام و هغې کې بالکل خلل نو راغلی، چونکې دومره ګاډي راغلي وو او دومره علم راغلو چې بالکل په نظر باندې خلک نه راتلل. لارې ډکې وي، کوم پنډال چې جوړ شو هم مکمل ډک و، د هغې یو سایډ ته بل سایډ ته په دیوالونو په کورونو کې خلکو چې کوم دی نو دغه تقریب کته او دغه کې دغه دستار چې کوم دی دغه علما ته وشو. بیا د علماو سره خپل مقتدیان راغلي وو، هغوی ورته څیرې اچولې او یو داسې ښکارېده چې دغه عالمانو یو بل واده دی، یعنی هغه شانتې ګاډي ورله ناوي شوي او د یو ناوي په ګاډي کې هغوی د دغه ځای نه خپلو مقتدیانو، خپلو رشتهدارو ټول ورته په استقبال کې ولاړو. یقینا چې د دین دغه دستوره هم کتله، بیا هم د دغه عالمانو په دې مخونو باندې خوشحالۍ کتلې کوم چې فارغه شوي او بیا ورته شیخ صاحب چې په کوم انداز کې وویل چې اخلاص، تقوا او علم چې کوم دی دا هرڅ نه کې او وکې خدمت ښودنه وکې خلکو ته لاړ شي. نو موږ هم په دغه دستوره کې ټوله ورځ تېره کړله او په دارالعلوم نعمان یا عثمانزی باندې چې څومره هم بحث وشي هغه به کم وي. وختاً په وختاً به زه په دې باندې خبرې اترې کوم. د دغه دارالعلوم به چې کوم دی تاسو ته مختلف شاخونه ښیم او ورسره چې کوم دی نو دغې ته ډېر غټ غټ خلک عالمان راغلي وو. مفتی ندیم صاحب پکې موږ ولیده، پخواني سینیټر و پکې یو مولانا صاحب او دغه شانتې ګوهرشاه مولوي صاحب، جمیل مولوي صاحب او ډېر ښه خلک راغلي وو. بیرسټر رشید عبدالله، محمد خان، دغه شانتې نور ډېر نامي ګرامي خلک دغه دستورې ته راغلي او په دغه دستوره کې ګډون وکړو. دغه دستورې نه چې کوم دی نو یو روحاني تسکین واغسته. نو کتونکو په دغه مدرسه مې که ضروري غوښتل چې تاسو زما شاته دا خلک وینئ او صرف دغه سرونه ښکاري، نو دا په 400 کې ډېر په پورم نه ماحول کې بالکل داسې د ګیلې شکوي ځای چې کوم دی نو چاور نه که ټول ډېر په ښه انداز کې په دغه دستوره کې ناست او دغه دستوره چې کومه ده سر ته ورسېدله. انشاءالله خو جندو بل کال نه به انشاءالله بیا دغه شانتې یو دستوره کېږي. خو هر کال چې کوم دی د پاکستان د جوړېدو نه مخکې د دې بنیاد ایښودی شوی دی. په پښتونخوا کې دا دویم نمبر لویه مدرسه ده چې دغه شانتې عالمان ته په زیات تعداد کې فارغه کېږي او د پښتونخوا د لرې برې نه دلته کې خلک راځي. نو دغه څو خبرې مې سره شریکولې، په خپلو دعاګانو کې مې یاد ساتئ. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ.